پراویډنټ فند. پراویډنټ فند دی ته وي یو سړی په ډیوټي باندې ولګي، سرکاری نوکر دی یا استاد دی یا وکیل دی یا بل دی یا بل دی، خو سرکاری نوکر دی. دغه سرکاری نوکر تنخواه راځي په بینک باندې، او د هغه بینک د تنخواه نه چې د 3,000 روپۍ ده، نو د دنه دا 3,000 روپۍ کټ کی 40,000 دله ورکوي، د دنه دغه کټوتی کوي. او دغه کټوتی چې د دنه کیږي نو دا د په پنشن کې جمع کیږي. الته بیا چې دا سرکاری نوکر 13 کاله 50 کاله نوکریو کې دا غي نه وروسته فارغ شي، ریټایر شي، نو د فند میلاویږي په یو ځای باندې. دغه فند ته ویل کېږي پرایویټ فند، چې دا د دره تنخواه نه کټوتی کېدا او الته جمع کېدا، نو هغه دله اوس واپس ورکړه. اوس کله کله داسې وشي چې دغه تنخواه چې د دنه کټ کېږي دا 3,000 روپۍ ماهانه، نو په کال کې چې هغه را جمع کینو صورت جوړی شي، غالبا 60,000 روپۍ ته جوړیږي. 60,000 روپۍ چې دا غي نه جوړې شوې، نو بینک والا په دغه باندې بیا کاروبار کوي، تجارت پی کوي، مخه ته لګي. چې هغه مخه ته لګي نو هغه تعالی د هغه بیا منافع درکوي، هغه پسې تعالی پیسې سیوا کوي. چې مثال په تور 60,000 وینو چې هغه په کاروبار وکړي، نو هغه په کال کې 80,000 ته ورسي. ستا خپل کټوتی چې کوم شی ور تنخواه نه هغه 60,000 په کال کې شی و، خو چې هغه پسې هغه سي حساب کړو کار په ځان په بزنس وکړو، هغه نه 80,000 جوړ شوې. نو آیا وز دغه تنخواه چې کټ کیږي د تنخواه نه دا پرایویټ فند چې کم کیږي هغه جمع کیږي او دا غي سره بیا د نور منافع حکومت ورکي، نو آیا دا منافع جایز ده که ناجایز ده؟ سوال دا دی. دا فند خو اسیم د دنه کټ شوی دی، خو اوس په هغې باندې څه کېږي مخې ته تنخواه راځي، نو آیا دا څنګه دی؟ نو دغه فند اغستل که مثال په طور د دنه د تنخواه نه چې دا کټ کېږي، که چېرته دا د ده په رضا باندې کټ کېږي، بیا خو مسله ټیک نه ده، بیا خو شي سود دی. که دا د ده په رضا کټ کېدو چې او زمانه دی دا کټ شي ولته جمع شي او پای پسې د سود راشي، نو دا به بیا سود شمارلی کېږي. او که حکومت په خپل رضا باندې د دنه په زور باندې که دی خوشحاله او که نه خوشحاله او دا 3,000 ته نه کټ کوي او بیا په هغې باندې کار کوي او په آخر کې دله د هغې منافع ورکوي، نو دا جایز دی. دا څه ده؟ دا جایز ده، دا بیا سود نه دی. مسئله لیکلی ده کفایت المبتی والا جلد 8 صفحه نمبر 96 کې دی شي صفحه خو دی خوشي جلد بیا ځان لا مسله را یاد وځي د باب د سود کې ګوره. بل دا ده چې کچرته دغه فند واغستل شي، دغه فند بیا هم ناجایز نه دی، سړی په خپل استعمال کې راولي نو ټیک دی. خو خبره دا ده چې دې په بیا حساب وکړي دله چې دغه د کار د کټوتۍ نه علاوه کوم منافع راغلی ده، دا کوم منافع چې ول سیوا راغلی ده، نو دغه منافع دې څه وکړي دا د غریبانان لور کې دغه صدقه کی، خو د هغوی نه دې په ثواب نه طلب کوي چې دا ما تعالی صدقه درکړه، بس یو غریب له دې ورکړي. مسله لیکلې ده فتاوا شامی جلد 5 صفحه نمبر 99. داسې بلا ځایونو کې دا مسله شته ده چې دا تفصیلی شوې ده. عام چې د چاندا تپوس دي چې چېرې زمانه دي چې تنخواه کټ کېږي او پای پسې مال دغه روپۍ سیواګیري ایس بیسه حکومت راکړي، نو هغه پې ډایرکټ د سود حکم ولګي. لیکن مسله یې کتلې نه. دا یو علت یاد کا که چېرته تا په خپله خوښه باندې د پیسې 3,000 میاشت ورکوله او هغوی دله پې دا کار کو، بیا سود دی. او که حکومت ته نه په زور د تنخواه نه کټ کوله، نو بیا سود نه دی، بیا ستا لپاره جایز دي. او ښه خبره دا ده چې دا پیسې بیا چاله خیراتي ورکړي. دا پرونی یو سوال شوی په دې کې چې آیا دا ټیک دی که ناټیکه دی، دا ستا د مسلې جواب وخواه.